د زنانو یو مقام او مرتبه ده چې کله د زنانه صحیح تربیت وشي او هغه لا په صحیح مجلس کې او په یو صحیح مدرسه کې او په یو صحیح تربیت گاه کې تربیت ورکړې شي نو داګه د وجه ټول عالم کې تغییر او تبديل لازم لکه څومره چې منګه د دین سپاهیان د دین چې هغه نشر او اشاعت والا د دین چې خدمتګاران تاریخ کتلې لري نو داګه دا تاریخ موقوف په تربیت باندې دی او په تربیت کې د ټولو نه اهمه ایسه چې هغه د مور دا هغه چې د زنانو دا په اسلام کې د ټولو نه لوی ظالم جابر باچا چې ځانته انا ربکم الاعلى ویلو هغه خپل میشن چې غالب کاوه او خپل عقیده او خپل الوهیت ښکارا کاوه خدایغه پسترګو کې چې سترګیا چولې وي او داغه مقابله ته په شجاعانه انداز باندې ولاړه وناغه یو زنانا اسیا رضی الله تعالی عنها وا دا داغه تربیت صحیح شوه او کله چې مکه مکرمه کې دا باندې دلو اراده الله جل شانه وکلا ناغه یو زنانا ذات هاجر رضی الله تعالی عنها وا چراغي تربیت د ابراهیم علیه السلام په کور کې شوه او اول نمبر چې زمزم وبس کلی دی هغه هم یو زنانه ذات هاجری رضی الله تعالی عنها دا سلورم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې اول نمبر ایمان چراوړې په دې امت کې هغه بیبي هغه چې خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا په دې امت کې چې اول مرتبه باندې او فاول ځل باندې د شهادت جامس کړي هغه زنانه ذات سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا دارنگی اوم نمبر ټول مال چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې قربان کړو هغه زنانا هغه خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا چې ټول نه اول نمبر په عرش باندې داږي خبري الله جل شانه اوریدلی د سورۃ المجادله په اول کې هغه حوله رضی اللہ تعالی عنہا دارنګ چې نه هم نمبر په صفا او مروه کې چاول نمبر سا یو منډي وهلې دي اغا بیبي او اغا زنانا هاجر رضی الله تعالی عنها او لسم نمبر اول ذل بیت المقدس تا چې سره د مخالفت د اغیارونه داخله شوی زنانا اغا مریم دا اغا مریم رضی الله تعالی عنها د زنانو یو لوی مقام دی زمون په اسلام کې د دیو لوی مرتبه را د دیو لوی شان دی دیو خپل شان برقرار ساتل دیو خپل مرتبه برقرار ساتلو د فرض قرآن کریم تعلیمات قرآن کریم احکامات د قرآن کریم اصول لی چې هغه منګو تاسو دیو تزدکو نو دغه مرتبه به دیو برقرار پاتې شي او زمون معاشره کې به حیانا کې زنانا او غیرتمن الکان پیدا شي زمون په ملک به خود بخود زمون په دې دور کې به خود بخود اسلامی سوچ او فکر په ټوله دنیا کې غالب شي نو زنانه تربیت ډیره توجه ډیره زیاته پکار ده حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې د الک او د جنې په تربیت کې مقابله راشي نو د جنې تربیت ډیره زیاته توجه ور پکار ده ځکه چې د جنې تربیت دا اصل کې د مدرسې تربیت ده